الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمنو ناظرینو تا سلام عرض کوم محترمو عزتمنو د شپې ورځې د عزادارۍ دي د هغه بادشاه امام حسین علیه السلام عزاداري دی متام دی څغه باب النجات دی دغه امت دپاره خپل نیکه رسول الله امت دپاره بادشاہ امام حسین علیہ السلام باب النجات دے د نجات دروازه دے د نجات کشتی دے وارث انبیاء دے دینا مخی مجلسوں کی ہم عرض وکوچ امام حسین علیہ السلام فرزند مصطفیٰ فرزند علی المرتضی آغا حسین چا میدان مباحلیتا رسول اللہ قوت کی بوت للو آغا حسین چا مصداق آیای تطہیر دے آغا حسین چا اسلام باچ کرو آغا حسین چا غاد انبیاء و حسین دے دا عابدین حسین دے دا شاکرین حسین دے آغا حسین چا دا فرشتگان و ملائکان حسین دے آغا حسین چا آغا دا جنت جوانان و سردار دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کوي صدا حسین صدا د ماد زړه ټوکړه حسین دے بی بی دو علم دی ای چې ماد سترګو نور حسین دے هغه حسین هغه د ټول عالم حسین دے محور دے میزان دے مرکز دے هغه حسین هغه د ټول انبیاء وارث دے دغه عزاداری دے متام دے عزادارو متمیانو مسلمانانو ناظرینو مؤمنینو توجه وکو دغه شپو ورځونه سبق واخلو درس واخلو نصیحت واخلو عزاداری وکو او میشن باندې ځان پوی کو چې کربلا څه میشن د پاره دوره وټه عظیمه واقعه وشوه د دوره عظیمه قربانی امام حسین علیه السلام څه ویر کړه د څه د پاره ویر کړه دوره قربانی څه زمن وی ورځ کې زمن قربان کړي وی ورځ کې ورونه قربان کړه په وی ورځ کې هغه بهترین اصحاب و یاران قربان کړه وړه بچی قربان کړه سترمنې خویاندي هغه باندې ته تیار کړی دی وی ورځې دوره عظیمه واقعه امام حسین علیه السلام د الله په لیاري کې قربان کړل دغه میشن باندې ځان پوی کو څه دی څه میشن دی لکه څنګه زه به دا وایم چې امام حسین علیه السلام وارث انبیا دی نن به مختصر عرض وکم چې امام حسین علیه السلام وارث عیسی پیغمبر دی د حضرت عیسی پیغمبر وارث دی امام حسین علیه السلام درست دی
مثلا شاعر دیایی مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخری. شک نیشته عیسی پیغمبر اغه مردگان زنده کول مسیحا و اومد که د بی مریم سلام الله علیها زوای و گوهری کی خبری وکړي، خپل مور نه دفاع وکړه، گوهری کی خلک حیران کړ. عیسی پیغمبر وړو کې بچای دی، گوهری کی مور نه دفاع کوي. او دا آیه شریفه تلاوت کړه، انی عبد الله. خلق ویلوړ دی عیسی پیغمبر د گوهری کی دا اعلان کوي چې انی عبد الله، ز بنده د خدایم. عزادارو د دغ عزاداره و د کربلا مقصد د پروردگار عالم بندگی ده. د خدای کوم شریعت و قانون و اسلام ده اغه بچ کړو، اغه بندگی وساتله. بادشاہ کربلا اغه بندگی حفظ کړله. عیسی پیغمبر دی آیه شریفه ده آ مخلوقا ز بنده د خدایم، انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. ز بنده د خدایم او موت الله کتاب را کړی دی، یعنی انجیلی را کړی دی، و ز خدای نبی ګرځولیم. کسه دنیا قانون دی. او عزادارو کچیری مثلا چوک چوتا دعوت ورکوي، اول دی اغا کاس ڈگری ذکر کوي، یا مثلا علم دی، یا پرنسپل دی، یا ڈاکٹر دی، یا افسار دی وغیر ذالک. سکل اغا تا دعوات ورکوي نامین ای مخ کی چه ذکر کوي؟ ڈگری ذکر کوي. فلانی ڈگری والا دے، فلانی ڈگری والا دے، مثلا پی ایچ ڈی والا دے، علم دے، ڈاکٹر دے، یا مثلا افسار دے. مختلف حوالو سرا اغ محترم تا چکل دعوات ورکوي و دا اغر ڈگریو سا دعوات ورکوي. اما حضرت عیسی پیغمبر سنگی ذکر کوي؟ حضرت عیسی پیغمبر اول نبوات ذکر نکوي، اگرچہ نبوات هم ایوا درجه دی، لوی درجه دی نبوات. نیایچا عیسی پیغمبر اول ندی ویلی چو خدای موتا کتاب و انجیل را کړی دی زی نبی ګرځولیم، بلکې عیسی پیغمبر یی انی عبدالله، ز بنده د خدایم. بلکې سوره کې مالی زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. که زندگی رغلی ده عبادت ده پارا، بندگی ده پارا زندگی رغلی ده. زندگی آمد برای بندگی، زندگی ده موتا که رغلی ده ده بندگی ده پارا رغلی ده. که چیری کمی زندگی کی کم عمر کی آغا بندگی نوا انسان سرا، آغا بیا زندگی نده، شرمندگی ده خدای محضر که. خدای تا به انسان چه جوابی رکی؟ خدای متچورا نعمتون رکڑی دی، چورا نعمتون دا شپاوریزی نظام چلیگی دا موتا دا پارا ده. شپاوریزا میرسترگی میاشتی کم نظام ده موتا دا پارا ده، دا علم دا پارا، دا مخلوق دا پارا، دا انسان دا پارا، بشر دا پارا ده. الله چورا نعمتون مترکڑی دی. ان تعودو نعمت الله لا تحصوها. کچھیرے دو خدای نعمتون چوک شمار کی پا شمار لگیا شی، اب ختم شی دو خدای نعمتون اب ختم نشی. بس دو خدای چورا نعمتون دی انسان یو وجود وکسا. او رونو او ازادارو د انسان یو وجود دسترگی و غڑاوا چه دا یو وجود باندی تو ساوا کولا آغا لوی لوی دانشمندان دکتران لوی لوی سپیشالیست ور باندی لگیا دی مغا سیاسی علاج نشی کواله. ایو زړه باندې ریسرچ کوي نرسیږي وحادتا، دماغونی نرسیږي، بیا هم سره سړی تختې باندې مړ کیږي. یعنی انسانی وای و پرزد چورا نعمت خدای ده.
سار نخپو پوری دا ټول نعمتونه دي، دا سترګې دي، دا اعضا دي، دا زړه دی، دا ینه دی، دا معده دی. انسان هر یوې پرزې دپاره انسان کې لوی لوی سپیشلیسټو هغوی ریسرچ وکړو، کالو ورباندې کېناستل، بیا هم هغوی صحیحه ته نه ورسېده، پایان ته نه ورسېده، انتها ته نه ورسېده. بیا د ورسره مثلا کسان د کسې څه سوره د ورسره مړ کېږي، بچوای نه شي. یعنې د خدای لوی نعمتونه دي چې مو تېره کړي دي، دغو نعمتونو شکر ادا کړو. عیسی پیغمبر گوهری کې اعلان وکړو انی عبدالله، د نعمتونو شکر که کوي هغه به بندګۍ څه کوي. ما ورته نعمتونه بدن کې دي، اعضا دي، نعمتونه اولاد نعمت دی، نور څوره دغه بهر نعمتونه د خدای کسو، د اوبه دي، د میوې دي، خوراکونه دي، اسمان دی، ځمکه دی، زندگی دی، عمر دی، ښه او بده، دا څوره څه کائنات کې د الله طرف نه ما و تا ته راغلي دي، دی بدله مو الله ته څنګه ورکړه؟ که څوک ورکوي بندگی سبی ورکوي. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. انسان وړوکی بچای دی، هغه عبادت واجب نه دی. عزادارو سوچ مو دی انشاءالله وړوکی بچای دی، طفل دی، هغه عبادت واجب نه دی. ویلي 15 ساله پورې هغه مکلف نه دی، عبادت ورباندې واجب نه دی. جوان شي، مستی دي شي، پروردگار انشاءالله ایمو جوانانو ته، خورغو مؤمنانو ته توفیق د عبادت ورکي. جوانی دی، مستی دی، څه کله انسان زوړ شي، پیری شي، سستی شي، بس انسان کله د خدای بندگی وکړي. ما ورته بیا کله د خدای بندگی وکړه؟ ځکه شاعر دغه ځای کې هم یایي تا طفلی پستی، تا جوانی مستی، تا پیری سستی، پس کی خدا پرستی. وړوکی بچایم، تا طفلی پستی، غمان عبادت واجب نه دی، الله طرف نه مکلف نه یم. تا جوانی مستی، انسان څه کله جوانی کې شي بیا ډېر مستی کې شي. ځکه د جوانی عبادت ډېر لوی قیمت لري، ډېر لوی مقام د جوانی لري. جوانی 2 رکعاته لمونځ کله عمر تیر شي، زوړ شي، بیا 80 رکعاتو نه هغه 2 رکعاته یې پوسه دی. انده موقع دی، انده فرصت دی، عمر دی څه باور دی. انسان څه عمر دی؟ 30-40 سال 50 سال دی، ما ورته عمر دی. آیا بهتر نه دی چې زندگی آمد برای بندگی، بندگی د پاره د الله بندگی د پاره ما ورته عمر تیر کو؟ بس شاعر دالته یایي چې وړوکی بچای دی، تا طفلی پستی، پس د عبادت واجب نه دی. تا جوانی مستی، جوان دی، هغه مستی حالات کې دی. چې یایي څه بیا به ورسته عبادت وکړو. جوانانو آیا انسان ته د یقین شته چې زه به بیا ورسته هم زنده وم؟ حده پورې به زنده وم. مرګ خو هرې لمحې کې دی، مرګ هر ساعت باندې مرګ دی ما و تا دپاره. تا پیرې سستی څه کله زوړ شي، عمری تیر شي، باندې خوږیږي، پس کوي خدا پرستی. ما ورته د خدای عبادت کله وکړو؟ جوانانو دغه میاشته د حرمت مصیبت میاشته دی، د عزادارۍ میاشته دی، د سبق میاشته دی، د زده کونې میاشته دی چې انسان بادشاه امام حسین علیه السلام نه سبق زده کړي. د هغه مدرسه امام حسین علیه السلام دی چې دی مدرسونه انسان جوړیږي، انسانیت متخی، متبندگی خی. دا میاشته د بادشاه امام حسین کومې مدرسې دي؟ دا مدرسې مت انسانیت خی، سلوک خی، د مور و پلار و دوستانو خپلوانو د زندگی حقوق خی، حق متخی. د هغه مدرسه د بادشاه امام حسین علیه السلام دی. زبدا کې سارس کوم چې امام حسین علیه السلام متهر شی خیلی دی، اخلاق متخیلی دی، اخلاق و سبا کی مترا کړی دی، د ښه سلوک سبا کی مترا کړی دی، د مشر قدر و عزت وکړو دغه سبا کی مترا کړی دی، د مور و پلار احترام وساتو دی سبا کی مترا کړی دی. زه دا یوه کیسه هغه ډېره معروفه مشهوره کیسه هم دی انشاءالله
عزادارو اوریدلی دی ضرور، خو دغه ځای کې مو په یاد شوه څه زه عرض کوم. ای څه حسن حسین علیهم السلام وړه بچي دي، کم سین دي، بچپن حالات کې دي، امامان دي. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. رسول الله یې څه دا دوه امامان دي، که دا صلح وکي یا جنگ وکي، هم صلح وکي هغه ما طرف نه، هم جنگ وکي هغه هم ما طرف نه. دا دوه امامان دي. عزادارو حسن و حسین کم سین دی، عمر کم دی، یو سپینګیری ولیدو څه هغه د وضو غلط کوي. ډېر شته څه مثلا وضو یې صحیح زده نه وي کړی، وضو یې غلط کولو. امام حسن امام حسین کم عمر دی، ولیدلو چې د سپینګیري خو وضو غلط وکړو. حسن حسین راغلل، سپینګیري ته یې سلام وکړو څه بابا سپینګیریا مو سلام تا کوو. هغه ډېر جذبې سره جواب ورکړلو. حسن حسین د ورته یې چې سپینګیریا موږ خو یو عرض کوو. ویلا څه عرض دی، څه فرمایش دی؟ ویلا مو عرض دا دی چې مو دوه خپل منځو کې وضو باندې اختلاف دی. زه یم چې ما وضو صحیح دی او دا ما ورور دی چې دی ما وضو صحیح دی. مو دواړه وضو وکړو تی وکسه چې مو کې کومې وضو صحیح دی. الله اکبر. نه یې ورته وویله چې سپینګیریا وضو د غلط وکړو، شپېتو کالو سپینګیری او یاو کالو سپینګیری بیا د وضو غلط وکړو. نه نه، امامان دي، د اخلاقو ملیکان دي، صاحبان خلق دي. الله اکبر. فرزندان رسول الله دي. سپینګیری ته دی چې مو ته سترګې وغړوه څه کوم یو وضو صحیح دی. امام حسن مجتبی وضو وکړو، امام حسین علیه السلام وضو وکړو، هر دواړو وضوان وکړل. سپینګیری دی چې تاسې هر دواړو وضو یو شی دی، که غلط و هغه د ما وضو غلط و، ما ته مو سبق وښیل. خوشحال شو، شکریه یې ادا کړه. سپینګیری کسه سپینګیری و، ویښته یې سپین و، عمر یې تېر و، وضو یې غلط و. اما حسن و حسین څه شان سره هغه صبرتاو وکړو، سلوک یې وکړلو، ډېر ښه اندازه سره یې سلوک وکړلو. بس دا مدرسې دي چې دا مدرسه انسانیت ښیي ما و تا دپاره. راشم عیسی پیغمبر ته چې امام حسین وارث د عیسی پیغمبر دی. السلام علیک یا وارثه عیسی روح الله. سلام وي حسین تا باندې چې ته وارث د عیسی پیغمبر یې، وارث یې. عیسی پیغمبر هم اولوالعزم انبیاونه دی. د اولوالعزم انبیاو معنا مو مخکې کړي وه. څه اولوالعزم څه معنا دی؟ هغه څه هغه شریعت لري، کتاب لري، هغه رسالت جهانی وي، ټول عالم دپاره دغه شریعت وي، رسالت وي. عیسی پیغمبر رسالت شریعت و را و څومره انبیا راغله مغني عمل کولو تا دا څه آخري پیغمبر دمو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم راغلو چې دمو پیغمبر هم عظیم پیغمبر، سید المرسلین، ټولو نه افضل پیغمبر دی. اولوالعزم نبی دی، ټولو کې افضل نبی دی، افضل رسول دی. عیسی پیغمبر دی چې اولوالعزم پیغمبر دی. اول ډیګری نه وښیلې چې ما ته خدای کتاب را کړی دی، زه خدای نبی ګرځولی یم. نه، اول یې څه وویله؟ انی عبدالله، زه بنده د خدای یم. لکه څنګه ما و تا هم تشهد کې هغه لوی عظیم پیغمبر، سید المرسلین پیغمبر چې لولاک لما خلقت الافلاک مالک دی، چې خدای د دنیا نظام د رسول الله دپاره وجود کې راوستی دی، هغه پیغمبر ته ما و تا تشهد کې څنګه یایو؟ عزادارو لږ سوچ وکړئ. تشهد به زه عرض کوم: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه گواهی کوم چې خدای وحده لا شریک دی. گواهی کوم چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اول د خدای بنده دی، بیا رسول دی. ښه سوچ وکړو.
اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اول عبده ذکر شوی دی چې د خدای بنده دی، هغه سید المرسلین پیغمبر، لوی عظیم پیغمبر، ټولو نه افضل پیغمبر ته ما ورته 5 وخته لمانځه کې یایو چې ای رسول، ای عظیمه پیغمبره، ګرانه پیغمبره، ټولو نه افضله پیغمبره، اول ته بنده د خدای بیا رسول یې. 5 وخت لمانځه کې مو ته خپل عظیم پیغمبر ته یایو. اوس راش عیسی پیغمبر هم یایي انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. او خلق عیسی پیغمبر دی یایي څه اول زه بنده د خدای یم، اول بندګۍ ذکر وکړلو. راشو امام حسین علیه السلام وارث د عیسی پیغمبر دی. تاریخ کې یایي څه عبید الله دی یایي یو راوی دی، هغه ذکر کوي څه امام حسین علیه السلام شپې کې 1000 رکعات المونځ کولو، 1000 رکعات المونځ به کول، او ټوله شپه به المنځونه کول امام حسین علیه السلام. لقد کان قواما باللیل وصواما بالنهار. جملې دا دی روایت. لقد کان قواما باللیل، ټوله شپه به ولاړو قیام حالات کې به المنځونه به کول، والصواما بالنهار، ورځې به روژې ساتلې. دا امام و. 25 وارې امام حسین علیه السلام پیدل حج ته لاړ دی، 25 وارې. امام حسین کربلا کې څنګه لمونځ وکړلو؟ اشهد انك اقمت الصلاه واتيت الزکات وامرت بالمعروف ونهيت عن المنکر. امام حسین بادشاه حسین تا کربلا کې لمونځ قایم کړو، زکات ور کړو، امر بالمعروف د وکړو، نهي عن المنکر د وکړو، المونځ د قایم کړو. دنیا تے المنز وخیلو، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. سجدے خود ټول عالم کوي، ټول بشر کوي، ټول انسانان کوي. بادشاہ حسین تو هغه سجده کربلا کې وکړه چې هغه باندې پروردگار عالم ناز کوي چې دا شی بنده وي. یقینا لکه څنګه عیسی پیغمبر ویلا وارث دی، امام حسین علیه السلام وارث دی عیسی پیغمبر دی. اخیری وقت عیسی پیغمبر یی من انصاری لله، چوک شته دی چې ما د خدای په لارې کې چوک مدد وکي. د خلق کفر ته تمایل لري، کفر حالات کې دی، عیسی پیغمبر دی یی چې من انصاری لله، چوک شته چې خدای د پاره ما سره مدد وکي. اینن امام حسین علیه السلام کربلا کې اندا پیغام ورکوي چې هل من معیس یعیثنا، چوک شته دی چې ما غریب سره مدد وکي. امام حسین تن و تنها، عیسی پیغمبر تن و تنها. بس امام حسین وارث د عیسی پیغمبر دغه مخلوق نه امت نه مدد وغوښتلو. امام حسین څه وارث د عیسی پیغمبر د امت نه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مدد وغوښتو. چا مدد وکړو؟ الله اکبر، چا مدد وکړو؟ عیسی پیغمبر یی من انصار لله، امام حسین یی هل من معیس یعیثنا. چوشتا صرف خیمو کې وړه وړه بچی دي چې هغوی لبیک لبیک ویله، هغوی اوازونه وکړه ها مشته یو عزادارو. زه امام حسین کله بے کسی غاگ وکړو، خیمو کی شور شو، خیمو کی شور شو. مظلوم امام حسین سوچ وکړو ته شاید خیمو کی چا وفات کړی وي. راغلو خیمو ته، غاگ یې وکړو ما سترمنې خورې، خیمو کی څنګه شور دی؟ سترمنه بیبي وخونه ډاکې سترګې امام ته وغړولې. بادشاه وروره تو کله د بېکسۍ غاګ وکړو، بېکسۍ اواز د وکړو، وړه علي اصغر ځان ګوهرې نه وغورځولو. ورته یې د
ما سترمنې خورې زوی ما ته راوړه. الله اکبر. زوی ما ته راوړه. ورمنه پاڅېدله، وړوکی الیاصغر حسین ته کوت کې ویر کړلو. وړه الیاصغر ورو ورو شنډې خوروي، ډېر تږی دی. ویلي 3 ورځې نه اوبه وې، الله اکبر، نه شودې وې، نه مور شودې ورکړې نه وې. ورو ورو مبارک شنډې د خوروي. الله اکبر. امام حسین دی ما ستر منی خوره، ما عزت منی خوره، پویگی که نه پویگی. ما عزت منی خوره وڑو که الیاصغر د ورو ورو شنډې خوروي. ورمن دی مولات امامی ته بهتر پوهیږي وزدرو. الله اکبر. لا اله الا الله. امام دی ما ستر منی ګورې وړوکی الیاصغر دی څو پورې چې زه زنده وم بیا د بېکسۍ غږ ونه کې بابا. الله اکبر. وړوکی الیاصغر سپی په شان جوړ کړو. امام حسین راوړلو کربلا ته، ابا لاندې راوړلو. پاسې ورباندې ابا چولی دی، ډېره سخته ګرمي دی. وړوکی الیاصغر کربلا ته راوړلو. ظالمانو دا وویله چې شاید امام حسین ډېر مظلوم شولو، اوس یې قرآن راوړلو. وامتمیانو جامع کله امام حسین د ابا لمنه ازګه کړه. ظالمانو څه ولیده؟ وړوکی الیاصغر ولیدو د بابا کوت کې لیټ په لیټ واوړي. امام حسین د وتیی و ظالمانو اما وړه زوی ته یو ګوټ اوبه ورکوئ. وامتمیانو جامع د عمر سعد لښکر کې اختلاف راغلو. چوک اولاد والا ځمکې باندې کېناستل، چا مخونه واړول. عمر سعد غږ وکړلو چاته هرمله ته هرمله ته مچي دپاره راوستی. ایک تا کلام الحسین، د حسین خبرې کاټ کا. الله اکبر. زه به دا درته وایم چې و ځای کې مو دا یوه جمله ولیدله چې کله امام حسین لیارې کې خور لښکر ته اوبه ویر کړي، هغه کې یو کاس پاتې و، نامه یې عبیده وه. هغه ورسته ورتلی نه شو، ډېر تږی و، خو چې کله اوبو ته یې ځان رسولو څو ځلې ولوېدو. امام حسین خپله پاڅېدو، هغه عبیده ته یې څو ځلې اوبه ویر کړلې. یا یې تاریخ لیکلی دي چې کله امام حسین الیاصغر دپاره اوبه وغوښتلې، اول کې همدا عبیده ورسره روبرو شولو. عبیده ته امام ویله عبیده اما زوی خو ډېر تږی دی، ما وړه الیاصغر ته لږې اوبه ویر کړئ. یعنې امام ته نه وویله چې عبیده لیارې کې چې ته دوره تږی وې چې څو ځلې ولوېدې، تا ته ما جام ونې اوبه مه تېر کړلې. امام حسین هغه یاده نه وکړه، ذکر یې نه وکړو، خو صرف ورته ویې ویله عبیده زما وړوکی ګل ډېر تږی دی. الله اکبر. هغو ظالمانو مخونه واړول. نه پوهېږم یا یې څه هرمله څنګه نشانه جوړه کړه خدایا، د هرمله لاسونه پرې کړي. یی څه یو ګل یې واچولو لاسونه یې ولړزېده، بل ګل یې واچولو لاسونه یې ولړزېده، دریم ګل یې څه واچولو. زه به انځوره وایم چې وړوکی الیاصغر د بابا کوت کې په خندا شو. بابا تا ته ما میدان څنګه وګټلو؟ الله اکبر. یی هرمله نه چا پوښتنه وکړه، ځینې یې عمر سعد پوښتنه وکړه څه وه هرمله تا لاسونه څنګه لړزېدل؟ اول د ګل د نه ولوېدو، دویمه د نه ولوېدو. هرمله د وتیه یوه ظالمه چې کله اول ګل مو واچولو ما څه ولیدل؟ ما سرتوره محمد مصطفی ولیدلو. ما ته د یی ظالمه وړوکی الیاصغر ډېر وړوکی دی. ویله کله مو دویم ګل واچولو، ننداره مو وکړه د خیمې ورکې وه، د الوړ قد بیبي ولاړه وه، سر باندې قرآن یې ولیدی و ظالمه.
علی اصغر می دروری جو تگیده و ظالمه اولاد لري یا نه پوهیږم علي اصغر د بابا حکومت کې په څټ راواوښتو وړه بیبي مخ ته ولاړه دی آیا بادشاه امام حسین خیمو ته څنګه لاړ شي ویلې اوبو دپاره یې وړوکی ګل راوستلو نو وړوکی ګل کې بابا حکومت کې شهید شو وړه بیبي لیارې کې ولاړه دی اوس وړې بیبي ته علي اصغر څنګه ویر کی الله اکبر الله لعنة الله على القوم الظالمين یو فریاد وکوي ومظلومه حسین حسین هر ملا ظالم څه ګل راوستلو هر ملا ظالم څه ګل راوستلو پلار په غوږ کې اصغر ورو ورو رنګېدلو ظالم ړوند شه د اصغر غوړه وړاوه ظالم ړوند شه د اصغر غوړه وړاوه ورسره یې د بابا حد وګنډلو زوای اصغر کربلا ګونې کېخلو سرې ګرمې نه د اصغر رنګ زړېدلو دروش په تګه زوای پټ کړلو ابا کې په ناکام خیمو ته را پرتللو ای خالقه حسین څومره نن غریب شو ای خالقه حسین څومره نن غریب شو خپل تورې سره یې قبر وکندلو حسین وویل راستون شو بیا به لاړو خو اخر په تورو خاورو کې نستلو قبر خاورې به بیا پکې څه سړی شي قبر خاورې به بیا پکې څه سړی شي کله کله به پراته مخ ړولو خپله کوشو بیا یې اصغر غوږې کې اسکو بې کفنه یې په خاورو کېږدولو مازدیګر شو ټول قرار شو کربلا کې مازدیګر شو ټول قرار شو کربلا کې نوې ظلم ته لښکاره مخکې شولو حسنینا کربلا دومره صحرا کې حسنینا کربلا دومره صحرا کې چا اصغر قبر ته ځای نه ورکولو